الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد. اللہ تعالیٰ زمون خالق اور مالک ته. اللہ تعالیٰ دا ټوله کائنات په خپل دست قدرت سره پیدا کړی ده. د کائنات ذره ذره د الله تعالی محتاج دی. په دنیا کې چې څو هم دي، واړه دي، غټ دي، ښکاري نښکاري، ځمکه ده، اسمان دی، اوبه دي، غرونه دي، دا ټول د الله تعالی د حکم محتاج دي چې د څو پورې الله تعالی دوی ته حکم نه کړي په دې کې یو شی هم کاغه انسان دی، کاغه جنات دي، کاغه جناوران دي، هغه د خپل ځای نه لقیدې نشي، هیڅ هم نشي کولای. الله تعالی د دنیا ته بشمار پیغمبران را لېږلي دي په مقصد چې د دنیا اصلاح وشي، او دغه رنګي الله تعالی په انسان باندې بشمار نعمتونه دي. په دغه نعمتونو کې د ټولو نه عظیم او لوی نعمت د مور او پلار دی. نو والدین یو عظیم نعمت ته، یو لوی نعمت ته، او کم کس چې د مور او پلار عزت کوي، دغه خدمت کوي، هغه په خپل هم لوی دی او هغه په خپل هم قدردان دی. څنګه چې د مور او پلار په اولاد باندې بشمار احسانات دي، دغه شانتي د مور او پلار بشمار حقوق په انسان باندې دي. یو سړی، یو کس به حیثیت زوی، هغه باندې د مور او پلار بشمار ذمہداریان دي، حقوق پې دي، او دا حقوق الله تعالی شریعت الله تعالی ورکړي دي، او دغه انسان دغه زوی په دې پابند کړی دی چې دی به په هر حال کې د حقوق ادا کوي. د خالق د عبادت نه پس، د حقوق الله نه پس اولنې حق په حقوق العباد کې د مور او پلار دی. په حقوق العباد کې د ټولو نه اولنې او مقدم حق د مور او پلار دی. د حق نه مراد دا دی چې د مور او پلار سره د حسن سلوک وکړل شي، د مور او پلار سره د نرمي وکړل شي، دغه شانتي همیشه دغه جایزه خبره ومنل شي، او دغه په مخ کې د خپل سر ټیټ ساتي، او دغه د لپاره د دعا کوي. دې ته وایي حسن سلوک. څنګه چې الله تعالی د خپل عبادت نه پس ډیر زیات تاکید او زور راوړی دی د مور او پلار سره حسن سلوک کولو، داغو حقوق ادا کولو. په قرآن کې الله تعالی فرمایي 5 سپاره سورۃ نساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا.
چې عبادت کوي د الله تعالی او دغه سره بل کس مشرک کوي او د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوي. نو یو طرف ته د خالق عبادت ته او بل طرف ته د مور او پلار سره حسن سلوک کولو دا الله تعالی حکم ورکړی دی. دغه شانتي په اولنې سپاره کې سورې بقره کې الله تعالی چې کله د بنی اسرائیل نه عهد اغستو لوز اغستو ناغوت ہوئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وای چې کله موږ د بنی اسرائیل نه لوز واغستو چې د الله تعالی سره بل څوک مشرک کوي او د مور او پلار سره حسن سلوک کوي. په دې آیت کې هم الله تعالی د خپل عبادت نه پس مور او پلار حسن سلوک خبره کړل. انسان ته دا ویل دي چې زما د عبادت نه پس تاسو به د مور او پلار حقوق ادا کوئ او د هغو سره به حسن سلوک کوئ. په قرآن کې په 10مه سپاره سورې بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چې زمانه بغیر د بل چا عبادت مکوئ او د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوئ. نو په دې آیت کې الله تعالی د خپل د عبادت نه پس د مور او پلار حسن سلوک خبره کړې ده. دغه شانتي 8مه سپاره کې سورہ احقاف کې الله تعالی فرمایي وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. او مونږه انسان ته وصیت وکړ چې بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا چې د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوي، په هغو باندې احسان کوي. اوس حسن سلوک څه دی؟ حسن سلوک څه ته وایي؟ او الله تعالی د خپل د عبادت نه پس دومره زیات تاکید او زور دا ولې ورکړی دی؟ نو په سورې بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ او د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوئ. حسن سلوک څه ته وایي؟ مخکې په دې آیات کې وایي چې کله دواړه په مور او پلار کې دواړه یا یو کس بوډاواله ته ورسي نو څنګه تاسو ته پته را چې یو کس څنګه چې بوډا شي عمر زیاتیږي د جسم مختلف اندام مختلف اعضاء دا کار پریدي دغه شانتي دماغ هم کار پریدي. نو چې کله دماغ کار پریدي نو بیا هغه وهلم کوي، هغه بدی ردیم وایي، کنزلم کوي. او د دې لپاره الله تعالی فرمایي چې داغه په مخ کې به تاسو اوف هم نه کوئ او په دې خبرو به هغه تقاریږي هم نه، ولې چې هغه اوس مجبور دي. دا د عمر تقاضا ده چې انسان یو عمر ته ورسي نو چې څنګه عمر دغه زیاتیږي دغه شانتي دغه دماغ دغه باقی اعضاء کار پرې دي. نو تاسو به نه باغو ته غوسه کېږئ او نه به ته بدې ردي وایئ او د همیش دپاره به تاسو د هغو په مخ کې به خپل سر ټیټ ساتئ. او په اخر کې وایي حسن سلوک نه دا هم مراد دی چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. او د هغو دپاره دعا کوئ او دعا دا کوئ چې الله په دو باندې رحم وکړي څنګه په موږ باندې رحم کړلی چې کله موږ واړو. نو الله تعالی د خپل عبادت نه پس د مور او پلار چې حکم ورکړی دی د حقوق پوره کولو حکم ورکړی دی، د حسن سلوک مکملولو حکم ورکړی دی. دغه وجه هم دا ده چې مور او پلار په خپل ماشوم باندې بے شماره احسانات کوي، وړوکي غټ شي، مختلف تکالیف برداشت کوي، مسائل برداشت کوي، د خلکو خبرې اوري، هر څنګه کار کوي، خو خپل ماشومان پرېږدي نه او هغه غټ کوي. په حدیث کې راځي د صحیح بخاری شریف حدیث دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې آپ صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راله او آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمائی چې الله تعالی ته په ټول کارونو کې د ټولو نه غوره کار کم یو دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمائی چې په خپل وخت باندې موس کول، په خپل ټایم باندې موس کول دا الله تعالی ته د ټولو نه غوره دی. و بیا کم کار غوره دی؟ نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کول. وای بیا نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې jihad کول. په دې حدیث کې هم الله تعالی د خپل عبادت نه پس د مور او پلار سره حسن سلوک حکم ورکړی دی. دغه شانتي
عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا په صحیح مسلم او په بخاری دوانو کې ده الفاظ مختلف ته خو مفهوم یو ده چې یو کس آپ صلی الله علیه وسلم خواله راشي او فرمایي چې زما زړه غواړي زما خواهش ته چې زه جهاد وکم او الله تعالی دې په دې باندې مال اجر راکړي لکه زما خواهش ته نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته اجر غواړې او ستا دا خواهش ته نو لاړ شه او د خپل مور او پلار خدمت وکا دغه ستا جهاد دی. په دې کې یو نقطه دا ده چې دین دا د خپل خواهشاتو نوم نه دی چې څنګه ته غواړې هغه شانتي به کېږي، بلکې د وخت سره چې د څه ضرورت دی په دې وخت کې ستا مور او پلار ته ستا ضرورت نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو لاړ شئ او د خپل مور او پلار عزت وکړئ، د خپل مور او پلار خدمت وکړئ، دغه حقوق ادا کړه، دغه جهاد دی. نو تاسو حضرت اویس قرنی رحم الله تعالی نوم اوریدلی، هغه د یمن د قرن اوسېدو والو، هغه د آپ صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو مسلمانو. نو یو پیره آپ صلی الله علیه وسلم ته وی چې زما زړه غواړي چې تاسو سره ملاقات وکم. نو خو خبره دار چې زما مور ضعیفه ده او دا غي څوک نشته د خدمت کولو، نو زه تاسو سره ملاقات نشم کولای. نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې نه زما خواله مرزه ته خپل مور او پلار خدمت وکا، دغه ستا هر سدي. نو یو خبره یاد ساتئ چې د آپ صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې چې یو کس وګوري هغه بیا صحابي شي. اویس قرنی صحابي نه و، د آپ صلی الله علیه وسلم په دور کې وو، او د آپ صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نو شوه، نو ځکه هغه دغه صحابي نو جوړ شوه. آپ صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې سمو د پس په یو کس د قرن یمن ناراضي او دغه دا هلیدا دغه په دغه شان دي شکلی او دغه عادت او اطوار بدای چې کله هم تا هغه کس ومنه نو بس هغه ته وایي چې هغه تاسو لپاره دعا وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به هر پیر راتلو په حج په موقع باندې تپوس به کوو چې دسی کس څوک شته وای نشته دی. نو یو پیر تپوسو کې او دغه شان یو کس راغلی دی، نو هغه لاړ شي او هغه ته وایي چې ته زما لپاره دعا وکړه. هغه ته وایي تا ته د دعا چا ویلي دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ماته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې کله دغه شان یو کس برازي دغه نه د خپل ځان لپاره دعا وغواړه. یو غیر صحابي د صحابي لپاره دعا کوي، حالانکه د صحابي مقام د ټولو نه اوچت په دې دنیا کې، د پیغمبرانو نه بس د ټول نه غټ مقام دا د اصحاب دی رضی الله عنهم ورضوا عن، چې الله تعالی د دون راضي دي او دوی د الله تعالی نه راضي دي. خو دلته د آپ صلی الله علیه وسلم حکم هو چې د تاسو د دغه کس نه د خپل ځان لپاره دعا وکړئ. هغه پچړا شو. دا مقام چې اویس قرنی ته ملاو شو د دې وجه دا و چې هغه د خپل مور خدمت کړو، او د خپل مور خدمت د وجه نه الله تعالی هغه دا مقام ور کړو. مسند احمد کې یو حدیث ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فتح مکہ موقع وا او خپل پلار راوسو د آپ صلی الله علیه وسلم مخته کېنو چې آپ صلی الله علیه وسلم متوکل نو ته فرمایي اے ابوبکر تا دی ولې راوستو؟ دی خو ضعیف دی، دغه خو ډیر عمر دی، تا به ما طویل زو بدل غلې ما دا خو مشل سړی دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نه د راتل غوړه دی او هغه په هغه وخت باندې ایمان قبول کو. نو څنګه چې الله تعالی د خپل عبادت نه پس د مور او پلار سره حسن سلوک د دې حکم ورکړي، د دې ډېر شی وجوهات دي. سو وجوهات ماته سو ته وې سبا ته ورسته وې ما دغه شانتي په بخاری کې یو حدیث ده عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې درې چې د خپل مور او پلار ته بدی ردی موای. آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل مور او پلار ته کنځلي مکوي، بدی ردی موای. نو تاسو نن په خپل په دې معاشره کې وګورئ چې څه حالات شروع دي، او دا یاد ساتئ چې مور او پلار نافرمانی دا د علامات قیامت کې یو نشانی دا هم ده چې په آخري وخت کې بعد د مور او پلار نافرمانیانی شروع شي، او دا نافرمانیانی څه دي دا تاسو ته پته ده، بدی ردی ویل دي، کنزل کول دي. څه خو ما په خپل په دې پکې کې لیدلې دي.
نو افسوس کیږي انسان ته چې دا هغه وخت چې کوم باره کې آپ صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې وخت به راځي او هغه به قیامت ته ډېر زیات نږدې وي، په هغې کې به د مور او پلار علی الاعلان کلم کله نافرمانیانې کېږي. په جامع ترمذی کې حدیث ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې 3 دواګانې داسې دي چې هغه په هر حال کې قبليږي. په هغې کې د ټولو نه اولنۍ دعا د مظلوم ده، لکه بد دعا ورته ووایه چې هغه د ظالم په حق کې چې کله مظلوم بد دعا وکړي نو هغه قبليږي. بله د مسافر دعا ده، او درېیمه چې کوم بد دعا ذکر ده هغه د پلار د خپل زوی دپاره ده چې کله هم پلار خپل زوی ته بد دعا وکړه نو په هغې په قبلېدو کې څه شک نشته دی. دا د حدیث الفاظ دي. نو کوشش کوئ چې خپل اولاد ته د کنځلو د هغې نه چې څونه تاسو ځان بچ کوئ، بد دعاګانې ورته مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې دا قبلېږي. که وس نن خو وروسته او چا چې کړي دي هغه دې بیا په دې محله کې په دې معاشره کې وګوري چې د هغو سره څه کار شوی دی، چېرې به هم تاسو د سکون زندګي ونهی نه. او دغه شانتي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه چې د خپل ځان دپاره بد دعا مه کوئ، دویم وایي د خپل اولاد دپاره بد دعا مه کوئ، او دریم وایي چې د خپل مال دپاره بد دعا مه کوئ. چې کله تاسو بد دعا کوئ په دې په قبلېدو کې څه شک نشته دی، دغه بد دعا به تاسو قبلېږي. نو کوشش کوئ چې د دې شیزونو نه ځان ساتئ. بیا ووصینا الانسان بوالديه احسانا، بیا په مور او پلار کې د ټولو نه زیات د حسن سلوک حقدار څوک دی؟ مور ده او که پلار دی. نو الله تعالی مور نم یو مقام ورکړی دی چې ووصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، چې په بعض ځایونو کې د مور مقام دا د پلار د مقام نه سیوا دی. په هغې کې اولنې هغه 9 میاشتې په خپل خېټه کې د خپل بچی ساتل، دا د پلار په حصه کې نه دی. بیا هغه له زندګي ورکول پیدا کول دا هم د پلار په حصه کې نه دی. او 10 میاشتو پورې هغه له پی ورکول دا هم د پلار په حصه کې نه دی. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د صحیح بخاری روایت ته چې آپ صلی الله علیه وسلم خاله یو کس راله هغه فرمایل چې په مور او په پلار کې د ټولو نه زیات د حسن سلوک حقدار څوک دی؟ آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مور ده. بیا ته تاسو کې چې د هغه نه پس بیا د حسن سلوک حقدار څوک دی؟ آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مور ده. بیا ورته فرمایي چې د مور او پلار کې د ټولو نه زیات د حسن سلوک حقدار څوک دی؟ آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مور ده. پس څلورمه پیر ورته فرمایي چې په مور او پلار کې د ټولو نه زیات بیا حقدار څوک دی؟ نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې پلار دی. لکه 3 پیرای د مور نوم اخیستی دی او یو پیرای د پلار نوم اخیستی دی. نو دلته دا حدیث چې دی دا به منزله تفسیر ووصینا الانسان د دې آیت ته، او په دې کې دا ذکر دی چې کله نا کله د مور حق د مور سره حسن سلوک دا د پلار په مقابله کې سیوا دی. او په دنیا کې چې څومره هم مینه محبت ته تعلقات دي د دې یو وجه ده، او دا تعلق او دا وجه دا د سنه سره په مقصد سره د فائدې سره د تعلق سره. خو په دنیا کې صرف د مور او پلار مینا محبت او تعلق د سیده چاغه د بغیر د سشي د مقصد نه دی، د فائدې نه دی. په قران کې 3 آیت د څه راغلي دي چې کله هم یو شی تکې او بل شی نه کې نو هغه بل شی چې ستا یو عبادت کې بل عبادت نه کې نو هغه ستانه قبليږي. په هغه کې اولنې آیت ته واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، موږ کوي او زکات ورکوي. نو یو سړی موږ کوي زکات نه ورکوي نو مفسرین وایي چې دته دا موږ نه قبليږي، یا موږ نه کوي زکات ورکوي نو مفسرین وایي چې دته دا زکات نه قبليږي، ولې چې صلاه موږ او د زکات حکم دواړه یو ځای راغلي دي، دواړه بکې نو قبليږي با کنه نه به قبليږي.
دویم آیات اطیعوا الله و اطیعوا الرسول چې د الله تعالی عبادت کوئ او د آپ صلی الله علیه وسلم عبادت کوئ. یو کس د الله تعالی عبادت کوي او د آپ صلی الله علیه وسلم عبادت نه کوي نو داغه چې کوم عبادت هغه د الله تعالی کې هغه نه قبليږي. یا د الله تعالی عبادت نه کوي او د آپ صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي داغه کومه خبر دی هغه مني نو مفسرین وایي چې دا هم نه قبليږي. او دریم دا ده چې انشکر لی ولی والدیک چې څوک چې زما شکر ادا کوي نو دا دغه شان دی چې دا د خپل مور او پلار شکر ادا کو. چې څوک چې د مور او پلار شکر ادا کوي دا دغه شان دی چې دا زما شکر ادا کو. نو څوک چې الله تعالی رضا کوي د ټولو نه آسان کار دا دی چې هغه د خپل مور او پلار رضا کوي. چې مور او پلار د رضا شو نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کتا سو الله تعالی رضا کول غواړي نو تاسو خپل مور او پلار رضا کړئ. چې مور او پلار هم رضا شو نو تاسو نه الله تعالی رضا شو. او که تاسو نه مور او پلار ناراضه دي نو دا پوښښ چې تاسو نه تاسو چې کوم الله تعالی هم تاسو ناراضه دي. چې مور او پلار نه خوشاله الله تعالی خوشاله. مور او پلار ناراضه دي الله تعالی هم ناراضه دي. نو په دې ټولو آیاتونو کې او په احادیث کې چې کم طریقې کار الله تعالی تاسو ته خودلې دی هغه دغه دی چې د الله تعالی د عبادت سره د حقوق الله سره د حقوق العباد هم تاسو ته مکمل ادا کول پکار دی. او د دې ټولو خلاصه دا ده چې کله هم تاسو د الله تعالی عبادت کوئ ور سره د مور او پلار حسن سلوک کوئ. او په حسن سلوک کې فرمایي چې دغه په مخ کې بدی رد هغه ته بدی ردی موای هغه ته کنزل مکوي دغه مخامخ چې هغه هر سوي دغه هر جایز عمل هر جایز خواهش ولا پورا کوي او دغه په مخ کې خپل سر همیشه د لپاره ټیټ ساتي او بیا په اخر کې وای د ټولو نه غوړه چې دغه د لپاره دعاګانې کوي کاغه جنددي او کاغه مړ دي. نو دا حقوق دا په انسان باندې د مور او پلار دی. او په یو حدیث کې راځي چې اولاد باندې د مور او پلار درې حقوق دي درې حقوق دي. اولانې حق دا دی چې کله معصوم وشي نو دغه لپاره یو خپل غوند نوم کیږي. تاسو چې اوس نمونه ګورئ نو کوشش کوئ چې د ټول نخپل نوم تاسو تخکاری او په دې مقام باندې کم چې صحابه دي دغه نمونه د ټول نه زیات افضل دي دغه نمونه دي کېږي. دا هغه نه پس تعلیم او تربیت ته ولا سم وکړل شي. هغه له د قران هغه له د دنیا چې کم هم تربیت کیږي کم تعلیم هم کیږي هغه دی ول ورکړي شي. او دریم حق دا دی چې هغه له د واده وکړي شي چې دا د مور پلار حق ته خپل زله دی واده وکي. او کم کسان چې پدې کې نا وختیا کوي لیټ کوي د دې وجه نه چې ورسته وسره ګورو نو که هغه اولاد په سبب بدکارۍ کې مبتلا کیږي نو د دې وبال چې د مور او پلار ترسي. نو په اخر کې وسه دوه خبرې نوري وکما چې په دې ټولو حدیثونو کې په دې ټولو آیاتونو کې چې الله تعالی د والدین سره د حسن سلوک خبره کړې ده نو د دې یو چې څوک دا حسن سلوک نه کوي نه ادا کوي داغه لپاره الله تعالی یو سو عذابونه هم لیکلي دي. اولنې عذاب خدا دی چې داغه به د رزق نه برکت ختم شي. چې څوک د مور او پلار نافرمانی کوي داغه به د رزق نه برکت بالکل ختم شي بے برکتی براشي. دویم دا چې دغه عمر کې به برکت ختم شي. عمر 16 کاله د 50 ته شپته ده فقط برکت به پکې نه. دریم دا چې دغه اولاد هم دغه شان نافرمانی چې څنګه تا د خپل مور او پلار سره کړی دي دغه شان به تاسو سره کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.